نه د علي امین غلام یم نه د دې MP ګانو یا میرګانو په سوال کې خو کم از کم په مو باندې سټینډ والی که نه که ما چاته په ژوند کې تماچه ډزولي یا ما اغستي نو زه به بیا تاسو ته په 3 غاڼې طلا خورم که ما په قوم غیرت نه یې کړی خدای دې ما هم تباه کړي او زما بچي دې هم خدای تباه کړي 8 MP ګانې 3 میرګانې دا استعفا ولا دې مخ لره واچو هغه خپې به رپېږي ستاسو استعفا هغه نشي قبلولی ننګ خو وکئ که نه غیرت خو وکئ ما په خپلو سترګو لیدي چا ډزې کړي الله پاک پوخ راولي تاسو ما پردن پېژندلي زه د پښتو وطن یو بچی یم زه ګوره چې څو پورې ریټایرمنټ نه شي دا به یو بل سره پالو انشاءالله دا خبرې به ساتو انشاءالله چې DC AC ورسره څونه هم بیروکریټس دي سواد ته شپېله راځي سواد ته سله راځي د هغې ټولې خرچې د TMA په بوزونه کېږي د هغه څونه اخراجات چې د TMA په بوزونه کېږي او دا پیسې د کم ځای نه راځي دا زما د ګاډۍ والا نه زما د مزدور نه راغونډېږي او د دې افسرانو عیاشیانو له هغه پیسې د شپې استعمالیږي د کم ځای نه خلک راولي کم ځای ته یې راولي او کم ځای ته یې واپس رسوي هغه ریکارډ را سره دی ورته ښیم انشاءالله تعالی او د TMO کم لیویس چې ډزې یې کړي دي نو نن زه دا اعلان کوم چې هغه دې سسپینډ کړی شي او د سوات نه دې ختم کړی شي سوات نه دې ضلع بدر کړی شي پته زما د MP ګان د لنډاکي نه په ښکته د دوله سپې کار نه کوي ټولو پارټیانو مشران به یې پکې ولسي پاڅون والا به یې پکې او د ټول ملاکنډ ډویژن نه لوکل کونسل اسوسییشن څونه چیرمنان دي کونسلران دي ناظمان دي دا به انشاءالله په نشاط چوک کې زما میلمانه په یو هفته کې دننه دا د سوات نه ختم کړی شي دا د سوات نه لرې کړی شي کم ځای ته چې بیا DA خان ته یې بوځه ځان یې بوځه مونږ له یو پوښتن دي سړی راواله چې په روایت او په دې علاقې په دستور پوهېږي تا چې دا خبره کم ځای ته ویوړه دا دې ډېر زیاتې وکړو دا دې ډېر زیاتې وکړو دا راته یم د دې سزا به تا ته میلاویږي خو چا چې د قوم په سر ننګ کړی دی چا چې الله ته خپل غاړه ازاده کړې ده په قبرونو کې 40 کاله بعد هم د والي صاحب په شان دی مونږ په دې ټیبل او د بیرم خان تاتا په شانتي یادو او که په دغه نشاط چوک کې 8 MP ګان 3 میرګان نو روان لا عمل به انشاءالله د هغو د کورونو مخې ته هغه اعلان به انشاءالله چې مونږ کوو یا به استعفا ورکوي د قوم سره به ورتېږي یا به هغې ته ورتېږي او د یو کس ریکارډ راته معلوم دی د ټول نه اول ستاسو شکریه ادا کوم زمونږ د سیټي لوکل ګورنمنټ د چیرمنانو صاحبانو خاص کر اپوزیشن څونه چیرمنان صاحبان دي انتهایی شکرګزار یم او د الله نه هم دا سوال غوښتی هم دی او بیا هم بار بار کوو چې یاره زمونږ دا ورورولي دا د مرګه پورې قایم دایمي او قومیز خبره پکاري که مونږ پارټیانې ګون زما خیال دی چې د دې د چا چې مقاصد دي هغه مقاصد پوره کېدو دپاره دا مونږ په یو بل کې تقسیم شي زه د ټول نه اول د 15 اګست کم فلډ چې راغلی دی د هغې په حواله سره زه دا خبره کوم چې په 15 اګست فلډ سهار 9:30 بجې زه TMA ګروپ ما کولاو کو تحصیل میونسپل ایڈمنسټریشن نو پای کې لا په دې ټایم باندې TMA ته اوبه نه وې راغلی پای کې ګروپ کې چلیدو چې یاره په TMA کې ګاډي ولاړ دی په TMA کې سټاپ ته لہٰذا ټول سټاپ ته راشي او ګاډي دې وباسي پای کې زه د TMA یو 2-3 خاص کر زمونږ سټاف ته د هغوی انتهایی شکرګزار یم او د دې نه علاوه هم په هغو ډېر زیات په فلډ کې کار کړی د هغو دپاره به انشاءالله اعلانات هم کوم خو زه هغه خبر TMA سټاف ته یم چا د لاسه چې دا نقصان شوی دی کم د TMA ایسټس چې تباه او برباد شوي دي چا چې په 9:30 بجې په دې ګروپ کې میسیجونه کړي او ګاډي نه دي ویستي د هغې ورسره سره د فلډ د راتلو سره چې کم نقصاناتو شو خاص کر د ملاکنډ ډویژن کې ډسټرکټ بونیر ډسټرکټ سوات ډسټرکټ شنګلا دغه شانتې زموږ په تیر کې په باجوړ کې مختلف ځایونو کې کم فلډ چې راغلی د هغې نه انتهایی نقصانات شوي او خاص کر زه د بونیر د عوامو سره خپل غم راضي کوو د سیټي لوکل ګورنمنټ زموږ چې څونه معزز چیرمنان دي ټول د بونیر د عوامو سره شانه بشانه ولاړ یو او چونکې تحصیلي بابوزۍ د دې زمونږ بارډر د ګوګن سره لګي د سنګر دا فلډ چې راغلی دی یو بارډر زموږ د شنګلې سره لګي ګډ کم ځای چې بیشبند یختنګي کې فلډ راغلی په بابوزو کې تقریبا زمونږ په بابوزو کې 20-21 کیجوالټي شي دا خاندانونو سره چونکې موږ په هغه ورځ باندې وو انتهایی د دک درد خبره وه د هغو سره موږ د غمرازۍ اظهار کوو د یکجهتۍ اظهار کوو د دې سره سره کله چې د فلډ په اولنۍ ورځ یا په دویمه ورځ بیا میټینګ وشو CM صاحب راغی
او دلته چې زمونږ څونه هم زمونږ MPAs MNAs پارلیمنټیرینز وو د هغو ورسره څونه هم بیروکریټس وو او زمونږ صحافیان وروڼه وو کمیشنر هاوس کې میټینګ وشو بریفینګ یې واخیستو هغې هغه اعلانات وکړو او هغه لاړو ګاډي ته وختو خبره ختم د هغې نه بعد DC آفس کې خپل میټینګ به شوی او کم فلډ کې چې 10,000 کورونه په بابوزو کې افیکټ شو هیټ شو شریف آباد دنګرام برا چینار کوکارې 1 کوکارې 2 د دې سره منګورا لنډیکس بنگلادیش زمونږ مولا بابا مکان باغ زاید آباد شاهد آباد انګروډ د خوا طاهر آباد دې سره قمبر او بیا وډیګرام بلوګرام او دا څونه ایریا چې د په دې کې څونه کورونه هغه افیکټ شو زه په 2022 فلډ کې مونږ په فرنټ لاین باندې کله چې فلډ راغی په هغه شپه باندې مونږ ولاړو زموږ سره ایډمنسټریشن هم او د فلډ د ختمېدو پورې AC سوراني صاحب و هغه زموږ سره په فلډ کې خوړ تم کوشی سین تم کوشی بلکې ایون یو موقع داسې راغله چې بهر ویناو شو چې یاره میر صاحب او AC صاحب دننه په ټانګۍ یو ځای دی د شپې پای کې فلډ راغله مونږ هلته ونښتو شپه مونږ هلته په کلي کې وکړه ځکه خلک نه وتو نو هغه AC صاحب داسې افسران هم دي چې هغه د ستاینې وړ دي نه هغه دلته نشته زه ځکه یادوم چې زموږ په 2022 فلډ کې د آخر ټایم پورې هغه د هغه سره چې جنید DC کوم د سوات هغه او هغه انتهایی په ښه طریقه باندې د عوام فیسیلیټیټ کړي دي او په ټوریزم کې او دلته په فلیټ کې هغه بهترین کار کړو هغه ته موږ خراج تحسین پیش کوو دلته کله چې فلډ راغی او دا اکټیویټي سٹارټ شو زمون نن د معزز کونسل ځکه خبرې به ډېرې نه کوو راغونډوي چې په فلډ کې د ضلع سوات لپاره څونه هم ډونرز راغلي تھرو DC څونه هم ډسټریبیوشن شوی دی تھرو DC څونه هم صوبایي حکومت نه د NDMA نه د PDMA نه صوبایي زمونږ کم چې د سوات او د بونیر دپاره فنډ اعلان شوی او د هغې او د دې سره لاندې کم ډیټا چې کلکټ شوي وه د دې سره سره دا ټول ریکارډ چې د معزز کونسل غواړي او هغه ریکارډ زما د علم مطابق دونه دی چې مونږ په یو منګوره نوی ښار جوړولی شو زما واحد TMA دی چې ما هغه پیسې د اوسه پورې نه دي استعمال کړي په درې نیم کالو کې اوس چونکې وخت راغی حالات داسې جوړ شو چې نه د صوبې نه سره الو نه د وفاق نه سره الو مونږ د هر چا په تمه یو خو زه ستاسو رور ستاسو یو د دې علاقې د بچي په حیثیت نن د سیټي لوکل ګورنمنټ TMA بابوزو نه زه د متاثرینو سیلاب دپاره کم چې دکانونه مالی جانی نقصان شوی د 30 کروڑ روپو اعلان کومه د تحصیل بابوزو دپاره او د هغې دپاره به معزز ارکانو چونکې ټول به موږ دا قرارداد متفقه طور پیش کوو یو کمیټي به جوړوم چې پای کې به زموږ اپوزیشن حکومتي ملګري دا به شامل او د هغو په رایې باندې به انشاءالله تعالی دا څونه 30 کروڑ روپۍ چې دي دا به انشاءالله د منګورې ښار دپاره کم چې متاثرین دي د هغو دپاره موږ اعلان کوو دا فنډ ما دا م اورېدلی دی چې دا لوکل فنډ چې دی دا د TMAs نه وس واپس تو به ځکه غواړي چې هلته خپلې روپۍ خو هغو په کرپشن کې وخوړې اوس دې روپو ته یې چل وللی نو هغه د سوات ته عوامو روپۍ دي د سوات په فلاح او بهبود باندې به لګي ټول کونسل متفقه طور باندې انشاءالله موږ دا قرارداد پاس کوو چې د څونه سیټي لوکل ګورنمنټ مقامي حکومت دا موږ یو قرارداد په شکل کې منظوري ورکوو چې 30 کروڑ روپۍ د تحصیل بابوزو دپاره افیکټډ ایریا چې کوم دکانداران دي کورونو دپاره د کمیټرۍ په ترو باندې به انشاءالله هغې خلکو ته هغې چیکس یا هغه به په نقد صورت کې هغه میلاویږي چینی دکانداران دپاره اعلان کوم کم چې هغو سره زمونږ سهیل رور الله پاک ته هغه د جنت الفردوس نصیب کړي کله چې صدر و دغه سره مونږ کمیټمنټ کړو په هغه وخت کې ډېرې مسلې وې خو اوس هم په دې فلډ کې ډېر افیکټ شو هلته زنانه راځي خلک راځي واشروم یې نشتي نور شیزونه نشتي نو کوم چې مونږ د سهیل خان سره واده کړي وه انشاءالله د هغې منظوري ورکوم چې زر تر زره په هغې باندې کار شروع شي د دې سره سره زمونږ صحافیانو زه خراج تحسین پیش کوم کم چې د حق او د سچ مرګتیا کوي ټول سوات صحافیان چې دي او مونږ ځکه دا خبره کوو چې څوک د حق خبره کوي که هغه هر څوک یې مونږ سره ولاړ یو
خو چې کم صحافیان د شپې ورځې قربانیانې ورکوي هغو ته دمکیان هم میلاویږي په هغو لاټي چارج هم کېږي د هغو بېعزتیان هم کېږي هغه د پاکستان تحریک انصاف نه دي هغه د دې وطن بچي دی او یو ښه سوچ راځي که زما د دې صحافت په ذریعه باندې په سواد کې امن راتلی شي خوشحالي راتلی شي بېروزګاري ختمېدی شي او څوک چې ظلم کوي د هغې خلاف اواز اوچت کړم نو هغه ټارګېټ هم دي او هغې کې زموږ د سواد په تیر شوي وختونو کې دنیا صحافیانو شهادتونه هم حاصل کړي دي نو هغو ته زه خراج تحسین پیش کوم او د سواد څونه هم صحافیان دي هغو ته هم چې انشاءالله سټي لوکل ګورنمنټ ستاسو سره ولاړ دی او دا زموږ قومي خبره ده انشاءالله ستاسو بېعزتي له ټول سوات عوام بېعزتي دی او انشاءالله په فرنټ به د سوات عوام ولاړي د دې سره سره راځم انکروچمنټ لا کله چې په 27 جون باندې فلډ راغی د سیالکوټ کم سیلګري چې ویوړل او چیف سیکرټري سهار لراغې دلته اعلانات وکړل او په هغه اعلاناتو کې ورته موږ ویلي مو چې یو کار نشي کولی مه کوه ځکه انکروچمنټ موږ هم خلاف وو خو ته به لوکل ګورنمنټ په اعتماد کې دلته مقامي حکومت دی او هغه د پاکستان تحریک انصاف دی بهرحال زموږ خبره چا ونه اورېده نه د چا پرد نه کتونې نه نقشه نه د عدالت سټې هېڅ ته هم نه دي کتلي او داسې چل جوړ شو په بایپاس د ایوب برج نه چې د فضاګټه پورې په یو ورځ کې د خلکو د 40 روپیو یو سړي ځانه جومپړۍ جوړه کړي 10 کاله به هغه ځانه 100 روپۍ راغونډې کړي جومپړۍ والا تا تباه کړه یو سړي ځانه یو دکان جوړ کړی والا تا تباه کړو او د هغې په رڼا کې چې کله قوم راووتو او دا ډیمانډز یې وکړو چې یاره دلته یو کمیټي جوړه شي صوبایي دغه حکومت په تحت ځکه صوبایي حکومت تر پاکستان تحریک انصاف د هغې د لاندې کارروی وشي زمونږ صوبایي کمیټي جوړه شوه منسټر صاحب کمیټي جوړه کړه او په هغې کې د ډي سي زمونږ د سواد صحافیان زمونږ سیول سوسایټي تاجر برادري زمونږ هوټل اسوسییشن صدر د هغې سره زمونږ د سټي لوکل ګورنمنټ او د اپوزیشن ملګري په کې شامل شو هغه کمیټي جوړه شوه او دا خلک موږ راوغوښتو په دې کې اے سي د ورسره تحصیلدار پټواریان او زمونږ سره کېناستو په دې آفس کې او موږ په هغې باندې ډېر ټایم واخیستو 2-3 ورځې چې څنګه به دا کوو څنګه یو فردن یو کس راوستو خپل د هغه نه واخیستو اے سي دا ټیک دی دا غلط دی اریګیشن والا دا ټیک دی غلط دی دو چې کله دغه سټارټ کړو نو دوی چې د عدالت حکم دی چې دا به ورانوئ ټیک شو جي بیا وایي چې یاره چیف سیکرټري صاحب وایي چې دا به ورانوئ ټیک شو جي ها کله چې په ایوب برج سره سټارټ شو دا ریور پروټیکشن ایکټ چې 200 فوټ کې څوک راځي دا به ورانوئ چې فضاګټ ته راورسېدو هلته وی چې نه دا ریونیو ریکارډ مطابق به دا ورانوئ دغه قوم راووتو زمونږ دا ټول چیرمنان راووتو وردېدو او کمیټې هغه اعلاناتو شو په هغې کې رپورټ سالو هغه منټس د وسه پورې ډي سي نه دي ساین کړي هغه د وسه پورې دې مطلب دا دی چې دی صوبایي منسټر هم نه مني دی صوبایي حکومت هم نه مني زه ډېر په معذرت سره دا خبره کوم موږ ډېر حکومتونه لیدلي دی ان پي حکومت هم لیدلی پیپل پارټۍ حکومت هم لیدلی او اوس هم وینو چونکې پاکستان تحریک انصاف د حق او د سچ او د ظلم خلاف دا ووټ اخیستی نن چې کم په نورو پارټیانو کې کم کمی و زما خیال دی چې هغه بهترۍ طرف ته روان دی او هغه کمی په مونږ کې راغلی دی هغه انتهایي د افسوس خبره ده نن د کراچۍ میر دی چې ټول ایډمنسټریشن کمیشنر ډي سي د کراچۍ چې څونه انتظامیه ده د هغه شاته روان او پین کاغذ ورسره یې هغه چې څه وایي هغه کوي دا ولې د هغه وزیر اعلی نر دی د هغه سره ولاړ دی لوکل ګورنمنټ مضبوط کړی دی ځان یې مضبوط کړی دی او په صوبه کې لوکل ګورنمنټ له اختیارات ورکړي دي د دې سره سره زه چې کله دا 10 سپتمبر باندې د شپې موږ ته اطلاع وشوه چې سهار بیا اپریشن کېږي ما خپل منسټر صاحب ته میسج وکړو چې ځان هم مه شرموئ ضلعي انتظامیه دي ځان هم نه شرموئ او موږ دې هم نه شرموئ موږ چې کومه خبره کړې ده ستا دا خبره ټیک ده که دا ټیک نه وي چې موږ دغه وکړو که دغه نه ټیک بل څوک ترې راولي چې موږ د هغه سره کینو خو په تحصیلي بابوزو کې به څو پورې کمیټۍ یا عوام په اعتماد کې نه اخیستې شوي د هېڅ چا آبادي به نه مسمارېږي موږ له دونه ټایم راکړه چې تاسو زموږ سره څوک کېنوئ چې موږ یې مطمئنه کړو بهرحال سهار په 6 بجې ما ته وینا وشوه چې بیا راغلي مشندري راغلي زه اقبال حیات بایلي صاحب د ده شکرګزار یم د شپې د 4 بجو نو د سره زموږ سلمان خان سهیل خان د نور صحافیان چې دوه سره موجود د ملاکنډ ټریډ فیډریشن عبدالرحیم صاحب خالد محمود صاحب د مختلف پارټیانو کوم موږ نو راغلي هغه موجودو په هغه موقع باندې بهرحال زه په 8:30 بجې رالم او کوم ضلعي انتظامیه چې وتلي وه مخکې دغلته خلک ولاړو هغه اپریشن چې دی ای سی صاحب خبره کوله ای سی صاحب ته ما ستا سره اختیار شته که ستا سره اختیار نه وي که ستا سره اختیار نه وي بیا ستا سره موږ خبرې نشو کولی
که اختیار سره بیا زم سره کېنه. بهرحال ADC راولېږو. ADC صاحب خو موږ د فلډ د ورځو نه پېژندو، ما دا ډېر سم سړی دی. هغه سره موږ کېناستو، مې ته څنګه وې؟ موږ هلته په یو ځای کې کېناستو، ټول ملګري ناستو زموږ سره. د پاکستان پیپلز پارټۍ د ډیویژنل صدر اکرم خان، د ضلعي صدر سلیم خان، د سره نورو پارټیانو، مسلم لیگ مشرانو سره د نورو پارټیانو کېناستو. موږ دا ډسکشن وکړو، د خپلې نقشې راواغستې. نو هلته ورته موږ دا خبره وکړه، تا چې د نن نه 20 کاله مخکې په دې خسرو کې ټیوبویل ځمکه اخیستې او تا چې 4 کاله مخکې NOC ورکړې ده، اوس نومونه نه علم چې چا چاله ورکړې. او په هغې کې څه بندرباټ شوی چې کله چیف جسټس سپریم کورټ یا وزیر اعظم صاحب یا CM صاحب د هغو نه موږ غوښتنه کوو چې په هغې کې جوډیشنل انکوایري کېنئ، ځکه په دې کې ډېر لوی کرپشن شوی دی، په کروړو روپۍ د خلکو نه اخیستی شي. او دا کم چې وران شو دونه هم ډیمانډ شوی چې پیسې راکړئ چې ستاسو بچ کړو. بهرحال زمونږ هغو سره کېناستو، هغه ویل دلته خبرې نه کوو، دفتر ته ځو، ډي صاحب سره خبرې کوم. بسم الله راځه. څه کسان یو پاتې کړو، رالو DC صاحب دفتر ته. ADC صاحب کېنول، انا اعطیناک الکوثر فصل بکونهر ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم. د حجرې د جماعت خبرې شروع شوې، څنګه چې وکایت الله باچا ووې. زموږ سره دلته چیرمنان هم ناسو او مشران هم ناسو، د نورو پارټۍ مشران هم ناسو. خبرې شروع شوې په ډېر ښه انداز کې زموږ خبرې وشوې. موږ وې ما ته دا آن د ریکارډ خبره کوم، ما یې صاحبه په عزت راځه، په عزت به سره خبرې کوو، په دې سر به دې ګرځو. خو موږ بې حسي موږ هغه طرف ته مه بیایه، ځکه تاسو زورور یې، ستاسو حکومت دی، ریاست یې. موږ د ریاست سره جنګېدل نه غواړو. موږ سره کېنه ټیبل ټاک کوو. وی دونه مسله نشته، دا 5-6 ځایونه دي او دې باندې ډسکشن کوو. کېناستو، هغه وی دا داسې په دې کې دونه راځي دونه راځي دونه. صدر صاحب ورته وایي ته به راسره لاړ شې، ستا AC تحصیلدار دا به راسره وي، تاسو بس پرې وکړئ، موږ له به 3 غنټې ټایم راکړئ، موږ به یې وران کړو. بس په دې باندې زموږ د عوامین شو، موږ روان شو سپاټ ته رالو چې موږ په دې لار راتلو. ADC صاحب 2-3 پیرې ما ته وایس میسج وکړو چې میر صاحب په قلاره ته ولې تادي کې. زه خو ساده سړی یم، زه په دې خبرو چېرته پوهېږم. خو فضاګټ نه چې واوښتم نو ما ته صحافیانو ورونو ټینګ وکړو چې روډ یې بند کړو. AC وایي چې یاره ورانوه. ADC صاحب بیا مو وینا وې روان یو. بهرحال چې موږ ورسېدو، زموږ د اپوزیشن ملګري دو ولاړو په روډ کې، دنیا قوم ولاړو. ADC صاحب زموږ سره ښکته کو شو. موږ 2 کسان زموږ د کمیټۍ موږ وټاکلو چې یو زه یو عبدالرحیم صدر صاحب او سره 2 کسانو، دا به سپری کوي او دا په سپاټ باندې کارروایي کوي. هغو طرف ADC او AC او د دې سره دغه و. نو چې موږ کوشو سپری وکړو او په دې کې 2-3 پیرې وینا راغله چې AC صاحب بره په مخه شیول والته وایي چې ورانوه. نو بس هغه مونږ دا خبرې کولې. ADC صاحب ما ته ډېره زیاته ګڼه ده په دې کارروایي نه کېږي. میډیا هم دا مهرباني وکړه، دا څونه خلک زموږ مسله حل شو، دا خلک رخصت کا. ما ټول خلک رخصت کو، ما یې مسله حل شوه. صدر صاحب هم انټرویو ورکړه، تاسو ځئ بس دوی ته کار ته پرېږدئ چې کوم ځای کار کوي، موږ سره ولاړ یو. وس د هغې نه بعد د بره نه آواز وشو چې یاره موږ د لاندې پرېښودو. AC صاحب نه لاس چاپېره کړو، ADC صاحب بره وختو او بره نه آوازونه رالو چې یاره هغو کار شروع کړو، بره سایډ کار شروع کړو، بره د سنګوټې نه اپریشن د دې ځای نه شروع کېدو، فضاګټ نه د هغه ځای نه کار شروع کړو. بهرحال موږ لاړو چې څنګه وختو، شیول ولته موږ کار مه کوه. دا زمونږ څونه چې هم دا لیویز واله دي، دو ورسره AC DC دوی هدایت ورکړو چې فایرنګ وکړه. چې فایرنګ شروع کړو، انسوګیسي شروع کړې په دغه ځای کې لوکل، ځکه روډ بند و، خلک پیدل تلو راتلو، زنانه وې، ماشومانو، خلکو. او موقع یې موږ له رانه کړه. داسې زنانه موږ ولیدې چې څوک د چا لاس چا بچي نشته، چې څوک په بچو پسې چې تاسو سوشل میډیا په ذریعه ګورئ چې پولیسو لیویز والا کم د خور مور کنځل هغو ته وکړل او د سوات د خلکو بېعزتي وکړه. زه دا غوښتنه کوم میډیا په ترو باندې علما کرام راغونډ کوي، چاته چې اعتراض وي سوشل میډیا رونه راغونډ کوي، ټول خلک راغونډ کوي، یو ځای ته ما راوغواړئ، قرآن شریف کې دی او ما کېنوئ. زه د چا ذاتي فایدې لپاره نه یم تللی. او اوس چې د دې نه مخکې ځي کالام ته ځي، بحرین ته ځي، هم به انشاءالله په فرنټ ولاړ یم. خدای دې خیر کړي چې د سوات خبرې دا به د سوات انشاءالله حل کوو. نه د چا د کوره خورم، نه زما په قبر کې زما بچی یا زما پلار یا زما خپلوان زما جواب دی. دا چا چې ورته وینا وکړه AC ته، چا چې دا کار وکړو هغه هم بې غیرته دي، او د چا په وینا چې دا کار کړی هغه هم بې غیرته دي، چا چې ورته د صوبې نه وینا کړې هغه هم بې غیرته دي. ځکه ورته زه بې غیرته ویم چې د سوات قوم زمونږ دلته په زرګاو موږ شهادتونه ورکړي، موږ دلته د NP نه واله د وسه پورې څونه هم پارټیانې دي، علما کرام دي یا صحافیان دي، زمونږ د دې علاقې شهادتونه شوي. یو سړی PMC کړي او دغه کړي او هغه نه په روایتو پوهېږي نه په علاقې په دستور پوهېږي. ما ته یو سړی یو تصویر وښایي چې دا AC دا DC په خټو کې ولاړ دی
او د قوم سره په دې فلټ باندې ولاړل دو ټارګټډ دا دي چې په سواد په کومه طریقه بدنامو زمون 3.5 کال حکومتو هیڅ پکې نه وشي نه اپریشن وي نه ډرون وي نه تجاوزاتو نه بل څه خو نن زما مرګرو چې کم قراردادونه پاس کړو دا حساب کتاب به نن نه بعد ان شاء الله شروع کیږي چا یې نو سی ور کړی دا چا په ټي ایم کې نقشه پاس کړی دا کاغذ هم زمانه شروع کوي زمانه چا اجازت ور کړی دی د چا په ټلیفون باندې چا کار بند شوی دی ما خو درته وی ټول خلک راغونډ کې قرآن شریف پکې دی ما په درېم ورځ خپل یو د نږدې رشتہ دار مې د NOC راوړی او هغه ځای ته مو لویشتي وه اوسه پورې زما دفتر ته نه راځي زه چې الیکشن ته ورتېدم کور غونډ کړی ما کېدای شي زه کور هم پرېږدم ما د الله سره لوس کړی زه جواب دی الله ته یم نو زه دا خبره کوم چې دغه ایډمنسټریشن ورسره د TMA سټاف TMA سټاف ځکه یادوم د دې نه مخکې چې اپریشن و ما هغو ته لیټر کړی دی ما هغو ته وینا کړې چې DC یا کم انتظامیه چې څه وینا کوي زما د اجازت نه بغیر به مشندري نه ورکوئ خو ډېر په افسوس تر ویم په دې 3.5 کاله کې ریکارډ دی راوالي چې DC AC ورسره څونه هم بیروکریټس دي سواد ته شپېله راځي سواد ته سله راځي د هغې ټولې خرچې د TMA بابوزونه کېږي د هغه څونه اخراجات چې د TMA بابوزونه کېږي او دا پیسې د کم ځای نه راځي دا زما د ګاډۍ والا نه زما د مزدور نه راغونډېږي او د دې افسرانو عیاشیانو له هغه پیسې د شپې استعمالیږي د کم ځای نه خلک راولي کم ځای ته راولي او کم ځای ته واپس رسوي هغه ریکارډ را سره دی ورته ښیم انشاءالله تعالی هغه افسران کم چې په تحصیل بابوزۍ کې ډپټۍ باندې وو او دغه ځای کې راغلي کیمرې نیولې ماسکونه اچولي او د TMO کم لیویس چې و ډزې کړي دي نو نن زه دا اعلان کوم چې هغه دې سسپینډ کړی شي او د سوات نه دې ختم کړی شي سوات نه دې ضلع بدر کړی شي او که ونه شو ورسره د هغه افسرانو کم چې په دې اپریشن کې حصه اخیستې ده په کم بې دردۍ زموږ سره دا ظلم وکړو بیا یې تاڼې نه خوښېدې ته به چې دا دلته دا څنګه چې پنجاب حکومت ته په خیبر پښتونخوا کې چې یاره دا زمونږ نه ده دا خود مریم نواز زمونږ وزیر اعلی ده زمونږ سره هغه کار کړی زه د پاکستان ما 40,000 ووټ اخیستی ما له 4 حلقو کسانو ووټ راکړی ما شکرګزار یم د هغه خلکو کم چې د لنډاکي نه ښکتې زما لپاره پوسټ ورکړی پوسټ چې دا ظلم شوی زیاتی شوی زه حیران دی ته ما ته پته زما د MP ګان د لنډاکي نه په ښکته د دوله سپې کار نه کوي خو دوله په کار نه و چې یو مذمتي پوسټ یې ورکړی دی دوله په کار نه و میاں شرافت علي علي شاه خان ډاکټر امجد خراج تحسین پیش کوم هغو ته ما پسې رالو زما سره ولاړو زما سره یې رابطه وکړه زمونږ منسټر صاحب هم رابطه کړې منسټر صاحب په CM صاحب پسې لاړو هغه خپل رول چې څه و هغه خو موږ ته پته ده هغه دا کړی دی موږ منو خو زما غوښتنه دا ده چې دا کوم ایډمنسټریشن ځکه زمونږ د چیرمنانو ګریوانونه شلیدلي دي بېعزتیانې شوي کنځل شوي دي نو داسې نه چې سبا د سوات حالات نور خرابېږي زه یوه هفته ټایم ورکوم په یوه هفته کې دننه دا د سوات نه ختم کړی شي دا د سوات نه لرې کړی شي کم ځای ته چې بیا DA خان ته یې بوځه ځان یې بوځه مونږ له یو پښتون دي سړی راواله چې په روایت او په دې علاقې په دستور پوهېږي د دې سره سره یوه هفته کې چې دا ختم نه شو نو دا اجلاس په دلته نه زه د سوات ولسي پاڅون زه د سوات ټول قوم هغو ته خواست کوم یوازې د سوات نو زه د ټول ډیویژن ملاکنډ ډیویژن لوکل کونسل اسوسییشن ایز ا صدر ایز ا ډیویژن میر زه د بټخیلې د دیر د بونیر تحصیل چیرمنانو شکریا ادا کوم چې هغه د هغه تاریخ نه په ما پسې جیل ته هم راغلي تاڼې ته هم راغلي ولاړو پرون هم راغلي هغوی ته اعلان وکړه چې موږ دا ټول وایند اپ کړو زه په نشاط چوک کې اجلاس راغواړم ټولو پارټیانو مشران به یې پکې ولسي پاڅون والا به یې پکې او د ټول ملاکنډ ډیویژن نه لوکل کونسل اسوسییشن څونه چیرمنان دي کونسلران دي ناظمان دي دا به انشاءالله په نشاط چوک کې زما میلمانۍ د دې سره سره به د دې هفته کې دوه په هغه ورځ مني دوه حیثیت ما ته معلوم دی خو زه ورته خبره کوم په هغه ورځ به بیا زموږ ډیمانډ څه وایي یا به ځي چیف سیکرټري پورې ډیمانډ به بیا مونږ کوو بیا به یې نشي کنټرول کولی سپیکر صاحب بیا به یې نشي کنټرول کولی بره د الله حکم دی لاندې قوم دی قوم د قوم سره چا نه دي کړي او بیا چې دلته غیور عوام د سواتي کم په نره چې هغه راوتی و مونږ په جیلونو کې و هغه راووتو په نشاط چوک کې زموږ دپاره احتجاج وکړو چینی مارکیټ والا د هوټل اسوسییشن تاجر برادري زموږ د پارټیانو ملګري را ټول لاړو په نشاط چوک کې په شپه زموږ دپاره احتجاج وکړو 12 بجې ټایم ورکړو نو حکومت ته دا وایي چې مونږ په FIR مه یاروه نن هم د یو کس تللی د DIG صاحب سره ناست دی چې د خلاف FIR وشي دو په مونږ ډزې کړي زه DIG صاحب ته سوال کوم DIG صاحب دقه کس هم راغواړه ما هم راغواړه په منځ کې قرآن شریف کې ده او که دا نه منې طلاق په یو بل غورځو طلاق
که ما چاته په ژوند کې تماچه ډزولي یا ما اغستي نو زه به بیا تاسو ته په 3 غاڼې طلا خورم. یو خبره ته کوم دی به راته هم خوري دروغ به نه وایي چې دا تار ولګېد او دغه ځای ولګېد. ما په خپلو سترګو لیدي چا ډزې کړي. وخت به راشي څنګه چې تاسو په مونږ باندې د اپریشن دا نازل شوی دی په مونږ دقه شانتې دا درته ویم وخت به راشي تپوس به درنه کېږي. نن دا منصب دی الله پاک په وخت راولي. تاسو ما پردن پېژندلي زه د پښتو وطن یو بچی یم. زه ګوره چې څو پورې ریټایرمنټ نه شي دا به یو بل سره پالو انشاءالله. دا خبرې به ساتو انشاءالله. نو دا ولسي پاڅون د سوات قوم د سوات ټولې قومي جرګه چې ده تحصیل قومي جرګه چې ده د هغې مشران دا به انشاءالله زموږ سره په نشاط چوک کې دا به د دې وطن او د سوات د قوم د دې تپوس په انشاءالله تعالی کوي. د دې سره زه د خپل ځکه مانځه ټایم د لږ ټایم پاتې دی نو زه د دې ایوان نه بل دا خبره کوم د جنرال بس سټینډ خبرې دي. زه وروستو خبر شوم چې یاره تېرې شوي وختونو کې دغه شانتې دا شی و چې یاره دا دې لاړې شي او راشي او مونږ په هغې کې واقعي چې مونږ د ټي ایم ای طرفه له ستاسو سره هم جنګېدلي وو. اوس زه دا خبره کوم چې په دغه کې هم ټي ایم ای بابوزو به بالکل دا قوم سره ولاړي دا اډې سره ولاړي. اډه چې څونه پورې زمونږ ټینیور دی دا اډه به انشاءالله په دې ځای دا به انشاءالله مونږ نه شفټ کوو او څوک چې څه کولی شي ودې کې انشاءالله د هغو سره به هم ولاړو. زه د خپل مشران نه دا غوښتنه کومه چې زمونږ سره کم ظلم وشو زیاتې وشو د رسوات قوم سره وشو دا اپریشن به د خوازخیلي ته بیایي بحرین ته ما اورېدلي دي نو زه به د خوازخیلي د عوام سره هم ولاړ یم زه به د بحرین سره هم ولاړ یم. یو 788 نو 10 ناپیس کوي یو نو 3 ایم پی او نو 18 ایم پی او په مونږ باندې وکوي په مونږ 27 پیر قانوني دي شي غیر قانوني شي. تاسو بدمعشان یې تاسو یو سړی چې بې غیرته شي که نه هغه بیا هر څه کولی شي. مونږ دغه تمه ستاسو نه کوو. مونږ دا غوښتنه کوو چې کوم قوم په اعتماد کې نه اغستی شي اکه د کالام دی اکه د بحرین دی اکه د خوازخیلي دی اکه د بابوزو دی اکه د بریکوټ دی نو انشاءالله قوم په فرنټ لاین به انشاءالله زما د ملګري به انشاءالله موجودي د هغو سره به ولاړو. دویمه خبره ای ډي سي ته یوه خبره کوم تا مونږ بوتلو تا زموږ سره دوکه وکړه تا هر څه وران هم کړو تا درې شیولې یو بلډینګ ته اړم کړي غزا دې ته جوړه کړې ده چې فلسطین کې غزا کې څنګه اپریشن سټارټ دی اسرائیل لګیا دي او تا د قرآن شریف مخې ته کېښودی شو چې قلار شه ته نه یې قلار شوی. نو ګوره یو خبره واوره دا سیاست دا مشري مونږ د عزت دپاره کوو. مونږ پیوند کې د چا بند نه یو نه مونږ د چا غلامان یو نه مونږ بې غیرته یو نه مونږ سرکاري نوکري یا سرکاري پیسې لرو. زه د خپل مور پلار بچی یم او زه تا ته ویم دا تا چې دا خبره کوم ځای ته ویوړه دا دې ډېر زیاتې وکړو دا راته یم د دې سزا به تا ته میلاویږي. الله پاک ته مونږ سوال کوو چاته چې مونږ کړي د هغه نن په کم ځای کې دي د هغه نه څه شوي تا ته هم دا خبره کوو. ستا د زور نه یو تاسو ډېر زور اورئ خو دلته ستاسو یو پلان دی او فیصله بره نه کېږي د الله نه او زما په کامل یقین کامل ایمان زه تاسو ته دا وایم لا اله الا الله محمد رسول الله. زه د الله نه علاوه بل چا پروا نه کوم د هېڅ چا پروا نه کوم. پلار مې و مړ دی خدای دې وبخي. زه د خاندان مشر یم ما له قوم وټ راکړی زه د قوم هم مشر یم. زه به هغه خبره کوم چې زما ضمیر په هغې مطمئن وي. زه وزیر اعلی ته ماتحد نه یم نه زه بل چا ته ماتحد یم خو که دا وزیر اعلی عوامي وزیر اعلی په کار دی چې د عوامو په مفادو کې لاول د هغه خلکو نه تپوس وکړي چا چې په کروڑاو روپۍ دا انوسیانې اخیستي چا چې په تېرې شوي وختونو کې دا ورکړي که د پاکستان تحریک انصاف ما ورکړي ما په نشاط چوک کې پانسي کا که ما وینا کړي ما پانسي کا که ما د ای ډي سي ته ډي سي ته دونه لوی ګڼي په دې 3 کاله کې ایسي زمونږ آفس ته راځي سیاسي مالي انتظامي زمونږ ختم کو زمونږ حکومت زمونږ د اکټ خلاف لاړ. دا ولې چې هلته یو لویه مافیا ناسته ده کله چې یو سړی د قانون سازۍ نه وځي هغه لارې کوڅې ته راشي ټرانسفارمر به لګوم کلاس 4 به برتې کوم ټرانسفر به کوم دغه حیثیت او بل وزیر اعلی هغه له په 40 روپۍ ورکړي خوله والا بندې ستاسو خولې بندې دي زما خولې نه دي بندې. ما د پاکستان نو د دنیا یو کرنسي انشاءالله چې نشي اغستی زه یو ورځ ژوند مې خوښ دی خو د غیرت د بېغیرتوب نو دا اوس چې کم تېروم دا د الله مهرباني ده. مونږ په بونس کې تېرو ډېرې دمکیانې ډېر شاته نه د بهر ملکونو یو پلانینګ یو بهر ځای نه پلانینګ په تا پسې بدایي په ښځو ویرئ په دلګانو ویرئ بس تاسو ته به څه ویم سپیکر صاحب په هر ځای ویرئ خو ماسخوتن الله ته ورډېږو مونږ عاجز یو کمزور یو مونږ د چا د زور نه یو خو مونږ په یو داسې معاشره کې اوسېږو
چې زمونږ د بېغیرتوب د ژوند که دا بېغیرته سړی نه مړ کېدی چې بېغیرتوب به وکړو دا خو مري دا غیرتي مري دا بېغیرته مري او د بېغیرته او د کرپشن والا دی چې کله په خپل بچي باندې حرام وخورئ زما دې په خدای قسم د ده مرګ نه بعد د بچی دته دوام نه کوي دا پلار او دا کم چا چې ولا کرپشن کړی دی په قبر کې بیا کنځي خو چا چې د قوم په سر ننګ کړی دی چا چې الله ته خپل غاړه آزاده کړې ده په قبرونو کې څلوېښت کاله بعد هم د والي صاحب په شان دی مونږ په دې ټیبل او د بیرم خان تاتا په شانتې یادو زه صرف 2 منټه علم جي زه ډېر زیات زه په ځان نه وم خفه نه راوتم ما باندې انتهایي کوشش شوی چې ته وباسو دی وباسو نه نه وځم ما اف آی آر هم وکړه او موږ یې شپې په زور راویستي ځکه موږ باندې اف آی آر یې نه وي او دا ځکه چې دوی ته پته ده چې قوم به راوځي د ملاکنډ ډویژن قوم به راوځي او تاسو مقرره کړه اوس به زه تاسو ته ښیم چې انشاءالله قوم څنګه راوځي ستاسو له تېرې شوي پاڅونونه ما هېر نه کړو نو زه به په دې سواد کې بیا انشاءالله سیاست نه کوم ما به خپل قوم باندې غیرت کړی قوم به په موږ غیرت کوي که ما په قوم غیرت نه کړی خدای دې ما هم تباه کړي او زما بچي دې هم خدای تباه کړي زه د چا غلام نه یم نه د علي امین غلام یم نه د دې ایم پي ایګانو یا میرېګانو په سواد کې خو کم از کم په موږ باندې سټینډ والی که نه 8 ایم پي ایګانې 3 میرېګانې دا استعفا ولا دې مخ لره واچو هغه خپې به رپېږي ستاسو استعفا هغه نه شي قبلولی ننګ خو وکئ که نه غیرت خو وکئ زموږ سره د غریبانه واپس په دې خلکو ووټ نه ځئ او که په دغه نشاط چوک کې 8 ایم پي ایګان 3 میرېګان نه نو روان لا عمل به انشاءالله د هغو د کورونو مخې ته یي هغه اعلان به انشاءالله چې مونږ کوو یا به استعفا ورکوي د قوم سره به ورتېږي یا به هغې ته ورتېږي او د یو کس ریکارډ راته معلوم دی ډېر پکې ټیک دي خو ډېر پکې سوري دي قرآن برالم قرآن په دقه نشاط چوک کې به ورتېږم او یو سړی به تاسو ته ښیم چې چا څه کړي او څوک څه کوي زه د چا غلام نه یم نه د چا نه یېرېږم په دې ځای مې وولې مړ مې کوي په دې ځای مې وولې خو په قوم باندې ذاتي ما هېڅ نه دی کړي ما صرف زما سره چې کله زما ټینور ختم شي زه به دغه قرآن به زه تاسو سره خپل احتساب کوم چې زما ایسټ څونه نن زما ایسټ څونه دي ما 100 کروړه روپۍ په دې 3 نیم کاله کې خپلې وخوړې د خپل پلار جایداد مې خرڅ کړو خپل کورونه مې خرڅ کړو دوکانونه مې خرڅ کړو صرف د خپل ننګ غیرت لپاره زما پلار هم د زیرو نه سټارټ اخیستی و زه هغه مقام ته زه نه غواړم چې د داسې تاریخ کې ولیکلی شو چې موږ په بې غیرته کې حساب یو دغه ته هم وایم دغه خلکو ته یو هفته ستاسو سره ټایم دی په یو هفته کې ADC DC AC اسسټنټ کمشنر ورسره تحصیلدار او کم د ټي ایم ایس سټاف چې دا نه و بدل د سواد نه بدل شوی نه نو زه به په نشاط چوک کې پاڅون سره خبرې کوم او په هغې کې د بونیر نه به هم په زرګاو خلک راځي د دیر نه به هم راځي د شنګلې نه به هم راځي د چترال به پکې هم تاسو خلک یې نه د ټول ملکنډ ډویژن او زه خپل صوبایي لوکل کونسل اسوسییشن مشر حمایت الله معیار صاحب ته هم ویم څنګه غیرتي دغه غیرت د سواد ته قوم سره هم وکړه او راشه زموږ سره په نشاط چوک کې د ټول صوبایي چیرمنان کم چې 10,000 منتخب شوي دي د هغې دپاره کښېنه که نه سبا چې بل الیکشن دی بیا به دې داسې بېعزتي کېږي ستاسو به ګریوان نیوه کېږي ستاسو کورونو ته به دننه کېږي ستاسو بچي به نیوه کېږي زما واړه بچي جیلون ته تللي دي زما د کور بېعزتیانې شوي دي ما غږ نه دی کړی نن کوم ځکه چې زه د قوم دپاره راوتی یم زه د سواد د قوم خبره کوم زه د چا ذاتي نه یم څوک چې وایي دا پلین دی دا گیم دی راشئ کښېنئ او په څه تاسو مطمئنه کېږئ په کم جومات کې په کم ځای کې کښېنئ قرآن نه وړئ او کښېنئ زما سره زه د خپل رور پروا نه ساتم د بچي پروا نه ساتم نو د هېڅ چا راته خو ماته ضرورت نشته زه چا پروا وساتم دا زموږ ډیمانډز دي دا به پوره کېږي که پوره نه شو د چا نه سوال نه کوو ما په سواد په قوم باندې ننګ کړی دی که هغه د بره د کالام دی د وترول دی او که هغه بره د بشپن دی که هغه د ګټ دی که هغه د لنډاکي دی او که هغه د بونیر دی او که دیر دی د ملاکنډ ډویژن انشاءالله قوم به تاسو په نشاط چوک کښېنئ او دا به د سیدو پورې انشاءالله دا قروټ بندو او هغه استران ته به لنډاکې بندو بیا چې په لنډاکي او په شموزو او په بونیر رانه ونوځي انشاءالله جواب به ول ورکوو ته د چکوال نه راغلی ته دلته په سواد کې په ایسي کې دننه ناستې تا ته غریب دي سپک کاري تا روایت په نه خو د دې علاقې روایت دی قانون مانو خو زموږ سره به د دې علاقې په رواج او په دستور باندې هم خبره کوې تا ځان ته ایسي لګولی دی یو ایسي سره 6 لیویز والی تا بله زمانه پولیس کلوز کو ستا دې قسم وایي که دې راله بیا نه غواړم تا خو زه بند کړم خو دغه لیویز والا کېنوه کم چې زما سره و او ورکوله قرآن وایي دا میر صاحب څنګه سړی دی زه د هېڅ چا پروا نه کوم د الله د ذات نه علاوه او په ما چې کوم قوم اعتماد کړی دی
چې کله اخرنۍ ورځ نه مې دا ارمان شته چې زه MPA شوې MNA شوې بیا درته یم چې لا اله الا الله محمد رسول الله ما د خدای نه دغه سوال نه کړی کنه دغه عالم راکړي دا بل عالم راکړي زما په الله دونه یقین دی دونه کامل چې دا سیستم یې بدلولی شو ځکه ما زه د ناظمان نه تنګ یم چې ډایرکټ الیکشن یې الله پاک وکړو ټیک ته اوس اختیارات نشته خو زما غیرت خو شته که نه زما په غیرت زما په قوم باندې ما کړی دی الله پاک په ما چېرته کمزوری نه راولي زه د سوات ټول قوم شکرګزار یم زه د سوات ټولې پارټیانې په کابل کې ټولو پارټیانو لاغلو زما سره ولاړو کم چې هلته زمونږ ناظم هغه شهید کړی شی پکار دی چې مونږ د هغه په جنازه کې شرکت کړی وی پکار دی د سوات قوم د هغه لپاره احتجاج کړی وی د هغې د دبولو لپاره دا ابل مولانا خانزیب بیا باجوړ اپریشن زه خو دا غواړم چې پاکستان تحریک انصاف عمران خان چې کوم اډر کړی دی د اپریشن خلاف د مینرلز ماینز خلاف د بجټ پاس کېدو خلاف چې زما سره ملاقات کم یو دو پاس کړی کم یو کار یې کړی دی نو دا لحاظه دغه اسمبلی په کومې کې چې دا وزیر اعلی ناست دی دا هم موږ نه منو نو موږ لیډر عمران خان دی او لاندې ورکر دی په منځ کې چې کم کمپرومایز خلک دی انشاءالله دا به هم قوم ته ښیو او تاسو نه به د نیپال هغه دغه انقلاب انشاءالله چې یرو دا را سره د سوات د بچي واده دی انشاءالله ډېره مهرباني ډېره شکریه والسلام